نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم په غزاګانو کې یو جهاد یو غزوه تبوک په نوم باندې مشهور ده. اگر چې په دې غزوه کې په دې سفر کې جنگ نه شوی، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو ډیر عجیبه یو تاریخی سفر دی. د روم بادشاہ هغه زمانه کې روم او فارس داسې لکه د زمانه کې چې د امریکا دا او روس ته دا سپر طاقتونه چې ورته دوی وایي. د روم په هغه زمانه کې یو مضبوط طاقت او یو طرف ته د فارس یو مضبوط طاقت او دی به همیشه یو بل سره جنگونه هم کول. نو کله چې رب العالمین نبی کریم صلی الله علیه وسلم له غلبه ورکړه او ډېرې علاقې الله د اسلام لاندې کړې او خلقو پکې اسلام راوړ او مسلمانان شو، نو د روم بادشاہ هم دا سوچو په چیرې دا خو یو بل د مسلمانانو یو دریم طاقت مخې له راغی، دا ختمول پکار دی. هغه دا اراده ولرله چې زموږ د مسلمانانو چې کوم مرکزی ښار دی او د مسلمانانو مشر پیغمبر پکې موجود دی، په دې ښار حمله کوم. نو سب د زرګونو نه بلکې د لکونو یو مضبوط لښکر هغه تیار کړ. دې طرف ته نبی علیہ السلام ته پته ولګېده چې رومیان را روان دي. د دواړو جهانو مبارک سردار له الله ډېره لویه بهادره سینه ورکړې وه. هغوی چې به دعا کوله که نه، نو دعا کې به دا لفظ وی چې اللهم انی اعوذ بک من الجبن، یا الله زه ستا په ذات د بزدلۍ نه پناه غواړم. دا به نبی علیہ السلام دعا کوله. لوی مرض نن د مسلمان بزدلي ده. که یو سړی د مرګ نه یریږي دې هم نشي کولی، دې د سار مانځل هم نشي تللی، دې په ګرمۍ کې هم جومات ته نشي تللی او دې په یخنۍ کې هم نشي تللی. هله په سر وار وخت یو بوت سوري چې خدای کدا کارو شو مړ بشم، کدا شو مړ بشم، که یخنۍ مې زیاته شو که ګرمي مې زیاته شو، دشمن مې دی او دا دی واغه دی، دې هم نشي کولی. کافر سره جنګېدل او جهاد خو ډېره لویه خبره ده، لکه هغه د مرګ یاره پرته ده. او که د انسان دا یقین چې د مرګ دپاره یو خاص ورځ او وخت مقرر دی، نه مخکې کېدل شته او نه وروسته کېدل شته، بس د زندګي مضبوطه شوه. زندګي د یاره او د خطرې نه ده. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله نه دا سوال کړ، یا الله زه ستا په ذات پناه غواړم او امن غواړم د دې نه چې زما په زړه کې یاره ني، بزدلي ني، کمزوروالي ني. نو چې کله پیغمبر علیه السلام ته دا معلومات شو، نو صحابه راغون کړل چې دوی مونږ پسې راځي او په مونږ حمله کوي، مونږ ورپسې ولې ونځو؟ ډېره ډېره بهادري وه، مونږ به لاړ شو ورپسې. خو د الله فضل په دغه زمانه کې د مسلمانانو تعداد هم ښه کافي و. ښه لوی تعداد د مسلمانو، زرګاو ته رسېدلی و د مسلمان تعداد، لک ته تقریبا قابو شوی و. تو نبی علیہ السلام اعلان وکړ کولاو سفرم لري و، ځکه روم ته تللو ډېر لوی مزل و. نو نور کله چې به پیغمبر علیه السلام یو سفر باندې ته، نو صحابه به خاص پرې کړل او عام خلک به صحابه به نه پوهېدل چې دشمن ته پته ونه لګي. او دا د جنګ طریقې کار هم دی چې په کوم قوم یو حمله کوي نو که هغوی ته تعالی وایي چې د درلم، نو بیا خو قصه هغه هم ځان ته تیار کړي. او دا خو ډېر لرې سفر و کافي، بل ګرمي هم ډېره زیاته وه او د مسلمان تعداد هم زیات و. نو پیغمبر علیه السلام خبره پټه ونه ساتله، بلکې کھلا اعلان یې وکړ چې موږ روم ته ځو، د روم بادشاه په موږ د حملې اراده کول غواړي، موږ یې مخې له ځو. نو که کوم مسلمان موږ سره ځي نو را سره دې لاړ شي. نو دې کې یو درې صحابه کرام نه دي شوي، څو منافقینو او یو درې سوچه مسلمانان صحابه کرام په دې کې نه دي شریک شوي. یو مراره بن ربیع رضی الله عنه، یو هلال ابن امیہ رضی الله عنه، او یو کعب ابن مالک رضی الله عنه. درې صحابه کرام دي. مراره ابن الربیع رضی الله عنه چې د ما خو باغ پوخو، د کجورو باغونه مې پاخو. مالک یې سوچو چې دې نه مخکې تا په ډېرو جنګونو کې شرکت کړی دی، دا یو پکې نه صحیح. او هلال ابن امیہ وایي چې د ما رشته داران راغلي په دغه ورځ، ټول لونه او خویندې را جمع شوې وې. ما وی چې ما د دې نه مخکې په ډېرو جنګونو کې شرکت کړی دی، زه خیر فکرې یو کې شرکت ونه کړم. او کعب ابن مالک رضی الله عنه فرمایي چې زه دومره مالدار چرتم نوم لکه په دې ورځ چې څومره مالدار وم. نورو جهادونو کې ما سره څاروي نو، په دې کې ما سره 2 خانې وې. او چې کله نبی علیہ السلام اعلان وکړ، پیغمبر علیہ السلام چنده موله غوښتې وه. صحابه کرامو چې څه وس کېده راوړله میدان ته. نو دې فرمایي حضرت کعب ابن مالک رضی الله عنه چې یو خو سفر ډېر لري و، مزل زیات و، بل ګرمي وه.
او بل په مدینه منوره کې د صحابه باغونه پاخو. د کجورو خو یو مخصوص وخت دی چې کجوره پخه شو او د نشو کولو او دولې د بس کال ته بیا ګوري. د خلکو باغونه پاخو، لیکن بیا هم چې نبی علیہ السلام اعلان وکړ صحابه کرام فورا تیار هر څه پرې خو او زما ملکه د چې زبزم خو یې ناراسته پاتې کړم. وی ما وی چې راشه تر نور کله خپل اوخان نشته د الله خدای سره خپل دوخې دي. ځکه نبی علیہ السلام کله روانيږي نو بس تیار سامان دي، توره دا نه زده ور سره چې نور د جنگ سامان دي، بس هغه بلان سره والم یو بتکیه او د خوراک سامان او خپل اوخې باندې وقوالم او روان بشه. وی ما ته پته ولګېده چې نبی علیہ السلام سار روانيږي. وی د شپې نه مې د تیارې سامان نه کړ، سحر نه مې نه چې سال نه بګور. وی چې سحر شو پیغمبر علیہ السلام روان شو. وی ما وی چې زه خیر دی زبا پس غرمتیم کیو زما بلاره به روانو. وی غرمه شو بیا را نسو نشو ما جګر شو دورګه ما خام نو سارزم. وی بس دې ناراسته کې په ما داسې حالت راغی چې بیا کده په خپل اوخه سورېدم نو ما نبی علیہ السلام پس ځان نشو رسول الله نشو لاندې کول هغه لاړه. ولکه می دا سوچو چې زبنده کدی جهاد کې شرکت اونکه دینه مخکې درلو کې شرکت کړي دي، احد کې شرکت کړي دي، خندق کې کړي دي، نورو کې کړي دي، زړه یو بس پکې پاتې صحیح. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا غډیر او غنو تعداد صحابه کرام سره تبوک په طرف روان شو. نو کعب ابن مالک رضی الله عنه فرمایي چې کله ال تورث دا د یو صحابي اطلاع ورکړي نو ایستا تاسو وکړو کعب نشته. دا نږدې صحابه کرام چې کوم مجاهدین وو د کار خلک و ډیر زیات دا پیغمبر علیه السلام ته نږدې ونه نه پټي اوس وکړ کعب. نو یو کس نبی علیہ السلام ته وی چې الله رسول مخکې غریب او چې جهادونه کول، اوس مالدار دی، خشته جامې دي او خپل مال او دولت ته وسره په دې وجه نه دی. یو بل صحابي ویني الله رسول دا وجه نه ده، هغه سړی پورا مخلص مسلمان دی خو سبل څه وجه به پیخي. وی نبی علیہ السلام ایس غږمونه بس دغه تاسو کو د صحابه دا خبرې وره په خپل مبارک جوابونه. رب العالمین چې دوی ورسېدل د تبوک مقام ته او دغه نیټه و د رومیانو او د مسلمانانو چې هغې به راځي مونږ به ځو او جنګ به کوو، نو الله په رومیانو دومره لوی روب پرې باسه چې هغوی د خپل وطن نه مقابلې ته راونوتي شو. روب پې پرېوت یا خو هغوی تیارې کوو، هغوی په مدینه منوره حمله کوو او مسلمانان ورته تبوک ته ورسېدل. تبوک ډېر لرې د مدینې منورې نه، په هغوی باندې روب پرېوت. واقعي مونږ خو هسې اراده کوله دا خو راپسې په رښتیا مسلمانان راغلل او دې خلکو سره خو جنګ ډېر ګران کار، بس په هغې باندې روب پرېوت او رومیان د پیغمبر علیه السلام مقابلې ته راونوتل او الله مسلمانانو له نوره ګټه ورکړه. په هغه علاقه کې تجارتونه وکړل، څه سامانونه یې خرڅ کړل، څه یې واخېستل، علاقې یې ولیدلې. په لاره چې کوم واړه واړه قومونه واړه واړه کلي هغوی د اسلام دعوت ورکړه، الله هغه مسلمانان کړل او مسلمانان او پیغمبر علیه السلام واپس مدینې منورې ته بې د جنګ نه واپس شو. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم به دا مبارک عادت و چې د سفر نه به کله راغی لومبي به جومات ته نو په جومات کې به 2 رکعته لمونځ کوو او بل کله چا به څه حالات وي څه خبره اترې به وي نو هغه هم خلکو سره وکړئ. نو د خپل عادت مطابق نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی جومات ته، مسجد نبوي مبارک ته ننوت او 2 رکعته لمونځ یې وکړ. د هغې نه پس کېناست. د حضرت کعب ابن مالک رضی الله عنه فرمایي لومبي خو زما په کې دا سوچ ګرځېده چې زه ډېر جنګونه او جهادونه دي کړي دي، دا یو پکې ونه شو خیر دی. وایي چې کله نبي علیه السلام سره د ملګرو تللی او مدینې منورې ته زه بیا له کوره بار راووتم او په دې کوڅو کې ګرځېدم، وی اور را باندې بلېده او ځکه چې ما له به څوک مخې له راتلل نو یا به معذور او بیمار به د تلو به ما به لکې وایي چې دی خو معذور دی بیمار دی تللی نه شي، زه خو جوړ یم. بل به مخې له راغی هغه به بوډا او کونټۍ والا رو به ته دا خو ځکه لا نړ خو بوډا دی په کونټۍ او په امسا ګرځي، نو زه خو ځوان یم چې داسې به په کوڅو کې روان شم نو منافقین به مخې له راځي. هغه خلک چې د هغې په زړه کې به کفر او په خولې به یې کلمه وه، هغه منافقان به مخې له راتلل، هغه ځوانان. وایي ما به وایي چې 3 قسمه خلک پاتې دي، یو بوډا، یو معذور او یو منافق. نو زه بوډا هم نه یم، معذور هم نه یم، هسې نه په دې منافقانو کې شمار نه شم. په ما د منافق لیبل ونه لګي، دا الزام ونه لګي چې کعب په دې منافقینو والا ډله کې ته بوډا زه نه یم، معذور زه نه یم. نو دا بله ډله کې چې کومه پاتې ده هسې نه دې کې شمېرله شو، په دې باندې مې په زړه کې اور بلېده. وایي چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم واپس راځي په لاره، نو زه د خپلو رشته دارانو سره مشورې کوم چې زه به په څه ځان خلاصوم، خامخا به زما نه تپوس کوي چې ولې نه تلې. وایي چا مشورې راکړې چې هلکه تا ټول عمر رښتیا ویلي دي او نیکۍ دې کړي دي
او په ډېر اسانه ځان خلاصولی چې دروغ ورته ووایه چې جوړ توبه به وباسې که راشه بس ځان دا وړه ګناه لږه غوندې وکړه مخکې دا ګناهونه نه دي کړي په دې ګناه به ځان خلاص کړي بیا به توبه وباسې هر څوک دا مشوره دا کوي وایي چې پیغمبر علیه السلام جومات کې مبارک کېناسته زه ورغلم داسې لرې غوندې ګورم نو دا منافقین ور روان دي نو هغوی ورته وایي چې صاحب څوک وي زه نه جوړو څوک ورته وي زوی مې نه جوړو څوک ورته وي مور مې نه جوړوه څوک ورته وي پلار مې نه جوړو نو پیغمبر علیه السلام خو دغه خلک پېژنده چې دا منافقان دي نو بس هغوی ته بیا غږ ونه کړې ښه ځئ الله پېژه تاسو پېژ تلل به نو چې دا منافقین لاړل وایي ما دې هلکې دا سوچ وکړه چې راشه ته دا دروغ ووایه وایي بیا مې وایي چې په دروغو خو به د پیغمبر علیه السلام نه ځان بد کړي خو الله سره به څه کړي اوس خو به ځان د نبي علیه السلام نه پې خلاص کړي الله به پې خفه کړي چې الله دې خفه کړي نو بیا به رسول الله مبارک خفه کړي راشه رښتیا وایه هر څه چې کېږي وی ور مخامخ شو وی چې نبی علیہ السلام مبارک ته مخامخ ودرېد نو هغې د ناراضګۍ مسکا وکړه مسکې شو خو زه پوه شم چې خفګانې شته او ما پې سلام واچو جواب یې را کړ نو داسې مخې بل طرف ته مبارک را نواړم زه ورته مخکې کېناستم وی ما ته چې کا تا سره سفر سامان نو مې چې بلکل جي و تا سره اوښه نه وه مې چې صاحب دوه اوښانې وې بیا ولې مونږ سره لاړلی وی دا باسې منافقانو سره نه کوه خو ته معلوم و ما سره دا باسو وی ما ورته د الله رسوله ما له خدای داسې خبرې را کړي دي او داسې ژبه مې ده چې که زه ستا نه بغیر چېرته بل دنیادار سره کېنم که نه نو په سکندونو کې به یې دوکه کړم او ځان به تې خلاص کړم په یو ساعت کې به یې دوکه کړم دروغ به ورته ویم ځان به تې خلاص کړم خو ما ته پته ده چې تا نه شم دوکه کولی ژبه مې ډېره تېره ده ډېره تېزه ده خو تا نه شم دوکه کولی ولې ستا خو الله سره تعلق دی که زه به دوکه کړم نو اوس به دې خدای خبر کړي او که ته مې خطا کړې نو الله خو نه شم خطا کولی رښتیا درته وایم چې سامانم و مالدارم و اوښانم وې اس عذر مې نو بیماریم نه وه نه کور کې بیماري وه صرف او صرف ناراستی پاتې کړې وایي ما ته نبي علیه السلام وفرمایل چې بلکل تا رښتیا ووې زه ستا معامله ما الله ته پرېښود الله پېژه او ستا پېژه پېژه وایي زه ترې راووتم وایي چې راووتم نو خلکو ملامته کولم چې دا الله بد نه دې نه مخکې تا چې دروغ نه دي ویلي ګناه دې نه ده کړې نو تا خو یو دروغ به دې ویلي که نه بیا به دې توبه ایستې وه که نه وی ما چې بس ارڅ کېږي خو دروغ قطعا نه ویم الله په خپل کتاب کې حرام کړي دي دروغ ګوره ډېره خطرناکه ګناه ده الله دې وسلم ګناه کبیره ده ګناه کبیره نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل ګناهونه شمېرل غټ غټ ګناهونه شمېرل لومبې وایي شرک لوی ګناه بیا وایي فلان کې بیا وایي فلان کې نو اخره کې وایي او ډله یې والې وه دغسې ډله مبارکه یې والې وه نو اخره کې وایي الا وقول الزور او د هغې چې دا اخري خبره یې کوله نو د ډلې نه رانیغ شو وی خبردار ګورې په ټولو کې ډېره لویه ګناه ګورې دروغ دي دروغ او رانیغ کېناست مبارک او بیا وایي الا وقول الزور الا وقول الزور الا وقول الزور خبردار ګورې دروغې خبرې دروغې خبرې دروغې خبرې دروغ بار بار یې صحابه کرام فرمایي د دروغو خبرو له نبي علیه السلام دومره زور ورکړه چې دروغې خبرې لویه ګناه ده دومره زور یې ورکړه چې وایي مونږ پرې رحم راغی چې نبي علیه السلام بس کړي شي یاره که چپ شنو خبرې بار بار به دا لفظ وایي چې ګورې لویه ګناهونو کې غټه ګناه دروغ خبرې دروغ چې دي دا خطرناکه ګناه دروغ موږ څه له وایي دې لپاره هم چې دا مرګرې خوشحاله شي دې لپاره هم چې دا زوی مې خوشحاله شي دې لپاره هم چې دا تربور مې خوشحاله شي ټیک ته بېشکه تا مسلمان خوشحاله کړه خو څوک خفه شو الله دې ولې خفه پاکه او رښتیا خبره کوه چرته مې لوی الله مه خفه کوه او که مسلمان رور خوشحاله شو نو خفه شو خوشحاله بشي پروا نشته دروغ مه وایه او ګوره نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله سره دوه صحیفې دي د الله په دربار کې دوه کتابونه دي یو ته صحیفه د صادقین وي او بل ته صحیفه د کاذبین وي همیشه یو سړی رښتیا وي بیا رښتیا وي بیا رښتیا وي او چې یو څو له رښتیا وي نو الله فرشتو ته حکم وکړي چې د صدیقین او صادقینو کوم رجسټر دی په دې کې ولې نوم ولیکئ نو بیا چې دې فرشتو کې یا په الله سره په دربار کې یادېږي نو دا ورته دا نه وي چې فلان کې وایي فلان کې رښتونه که الله د نوم اخلي فرشتو ته نو فلان کې رښتونه که فرشتې یو بل ته نوم اخلي نو فلان کې رښتونه فلان کې رښتونې ناجوړه دی فلان کې رښتونې مړ شو فلان کې رښتونې داسې دی فرشتې په رښتونې یادوي او چې یو سړی دروغ وایي یو ځل دروغ وایي خیر دې ګزاره ورسره وکړي بیا دروغ وایي خیر دې ګزاره ورسره وکړي بیا وایي ګزاره ورسره وکړي خو چې دا په څلورم ځل یې وایي نو رب العالمین هلته اعلان وکړي د دروغجنو په رجسټر کې ولې نوم درج کړي نو چې الله یادوي نو بیا څه وایي فلان کې دروغجن فرشتې چې یادوي فلان کې دروغجن فلان کې دروغجن مالدار شو فلان کې غریب شو فلان کې ناجوړه شو فلان کې باندې مصیبت راولې او فلان کې خوشحالي راولې او فلان کې دروغجن بس هغه د الله او د فرشتو په نزد هغه لقب او د هغه نوم دروغجن وګرځي
دا زنویم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے قطعا دروغ مو ہے یاد ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جس وقت دروغ ہوئے دا دے دروغ جن دا خلین یو بدبوئی دی بدبوئی اگر دمر سخت بدبوئی وی چی یو ملک فرشتی رد دا بدبوئی دا خلین تختی یو ملک فرشتی تختی دا خلی اگر دا دروغ و بدبوئی میل پوری خوری دی یو میل پوری اگر رحمت فرشتی تی او تختی دروغ دیر خطرناک گناہ دا دیر خطرناک امانگ سلا پارا دروغ وی کسر میرے اوکار وعدہ کردی دا حتی الوسع تمی وس کېږي پوره به کم کې نو وس نه کېږي درته ووایم چې وروره دا عذر پېښ شو دا کار مې درته وکړه هغه مسلمان یې نه به خفه کېږي یا بل یو مسلې او چا درنه تپوس وکړو که هغه داسې مسله وه چې د یو مسلمان د بېعزتۍ وه یا ستا د بېعزتۍ وه یا شر ته جوړېده یا جنګ ته جوړېده په خولې لاس کېده مه ښه وایه مه بد وایه بعضې کې یو سړی وویل لکه ما خو رښتیا خبره وکړه رښتیا خو دی وکړه خو دوه مسلمان دې په جنګ وي هغه رښتیا نه هم ځان ساتي چې دوه مسلمان په جنګېږي لکه زما مخکې دلته کې ډېر بل چا پسې خبرې وکړي او ته پټس دا خبرې والی او هغه ته ورسې وایي دا خو لکه ما رښتیا ووایې خو چې هغه څه وایي هغه مې راته ووایي که نه نو دا خو دې رښتیا وایي خو په دې دوه کوره دې پروان کړه دا هغه رښتیاونه به هم ځان ساتې چې دوه کوره پروانه ما هم ګوره یادو ساته بلکې درې ځای کې دروغ جایز دي په دریو ځایونو کې دریو ځایونو کې دروغ هم جایز دي یو د جنګ په میدان کې د جنګ میدان کې دروغ جایز دي ملګري دي نشته او اواز وکړي دغه دي زما ملګري د دې دیوال شاته یا دغه شاته درغ دشمن به پرې راټینګې جنګ میدان کې دروغ خیر دی او دویم دروغ د دوه مسلمانانو په جوړه کې د دوه مسلمانانو جوړه کې د دروغ دی خیر یو د کې ورته دوه قصروان یې سره په دروغ کې هم لاړ شو یو کس دوه قصروان نو چې هغه یو خامخا د خپل پسر لګي دا چالي را سره کوزه سره دا چالو کوم تاسو ما پرې دی دا نو دلته هغه دا نه چې هغه دا کداري وته چې خدا دې دا دی هغه بل دا دی نو دا خیر ولا لته که شا ولا لته خبره ولا روانه کی نه نه الکه سره خو ځکه نه استمه غو خاله صفات دا غو خسرې ابل تم دا غسی وای نو دوله یې نشو ایو پکې دریم د خو هغه نه خیمه اته تو خیمه ادا چې کله خزر راځي کې دروغ وته ده خزر نه خپه شوی نو چې ځنه خپه ده نو کو قصه یې دا ولا لکه هغه راځي کول غواړي دغه خزر کور ولا نه خپه شو وای مال دا شعر ولا مثلا نو هغه ستا په وس کې نه او ته چا سړي روانه صادر دې پوګه کور په आवाज وکړي چې سړی فلان کې شیم راوړ او تا جیب ته وکړه نه پینه کېده نو خیر یې ساغه شي په دکان کې ملاو نشو کنه دا چې څاخ وادي خو دروغ منو سره وې او دې زمانه خلص سره وایي دې خو په پار رښتیا باندې عمل کې نشلیدل سپلای بغیر بیا او شلیدل جامع هم ګرځي ګور نبی کریم صلی الله علیه وسلم او خيار شخصیت ډېر زیات خيار او د دین مسلې چې دینو باغې کې د مسلمان خیر شر نه نو جهاد میدان کې د دوه مسلمانانو په روغه کې او دریم کور کې خدای سره افغان جګړه جوړیږي او تاسو په وس کې خبره نشته او غیر نه خامخا ایمان کوي نه اغوال نو خام تر څه کې بل کار دی نشته یا به جګړه کې کوتک ته بغوته کې کوتک والا ځوانان خپل راغلي او بل دا خبره چې زنانه سره هم ظلم هم ډېر په بعض موقعو کې زیاتیم تو حقیقت تاره نه کې کې سره ډېر پرسکونوالي دې پیدا ته خیر لیکن عام معاشره کې دروغ بقطعا نه وي او دا مې ځکه د توجبات خلک وي ما خو حق خبره وکړه نه حق د حق ویس حق د پر خپل زین دي چې کوم د حق د وینا زین او هغه کې حق وایي او چې حق د وینا زین نو حق مې خو جب خپل لاس کې زما ما کې وسړي په چا کندل او زه مګر ما کندل ورپسې وکړ وای ما خو حق وي د ما ما کې کړی دي کنه نه کور دی روان کړه مسلمان نو دروغ ډیر لوی ګناه نه ګوري قران کې الله فرمایي په دروغ جن وي زما لعنتونه وریږي دروغ جن زما د رحمت نه لري دی الله تعالی فرمایي او بیا هغه دروغ چې د دوه مسلمانانو کور پروانيږي دوه مسلمانانو کې په اختلاف پیدا کیږي دا ډېر خطرناک ګناه ده پراپګاندا نو جناب علی حضرت کعب ابن مالک رضی الله عنه فرمایي چې ما دا فیصله وکړه چې رښتیا به مو رښتیا مې اوه او چې خلکو ملامت کولم چې لږ دروغ به ویډیو ما وینم بس ما رښتیا وایي چې څه کېږي خو تاسو مې وکړه چې ما سره نبی رسول الله کوم خفغان او کنو نور سو کوم داسې شتا یو دوه کته نور یو مراره ابن ربيع یو هلال ابن امیہ یو کور تعلم زما دراتلونه پس پیغمبر علیه السلام اعلان وکړ چې درو واړو صحابه سره خبرې بد کړي څو به سره خبرې نه کوي ولله منافقین نه یادای مونږ یې دې خبرې بد کړي چې بار بار وته خبرې به چا سره کوله خلق ورانه مخواله که بچا به سلام واچو نو چا وعلیکم السلام راته نه وي او که چا نه به رشید تاسو کو چا بغاګ نه کو ټول خلک زور وکړي خپل بچی لور کوي د دوه ماشومان جګړه شي نو او خيار سره دادي چې خپل بچی لور ورکی نو صحابه کرام خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل روحاني اولاد دي کنه
نو خپل بچی له زور ورکوي. چې کوم پردي دي منافقان دي په هغوی پروا نه ساتي، خپل کار به کوي. ورکه دا خپل ټیک کو هېچا را سره خبره نه کوي. وی جومات ته چې به رالم سلام به مې واچو، چا به جواب نه راکړو. او چې پیغمبر علیه السلام ته مخامخ ودرېدم او ما به سلام واچو، جواب د سلام به یې کوو، خو په داسې طریقه به یې کوو چې زه به یې پرې نه پوهېږلو. مخ به یې بل طرف ته واړو، شونډې مبارکې به وړو، ما سره مخامخ کېدل. وی چې ما به ورته وکتل، مخ مبارک به بل طرف ته واړو. او چې په مانځه به ودرېدم نو زه به نبي علیه السلام ته نږدې ودرېدم چې نفل به مې کول یا سنت. وی زما دا خیال و چې ما ته ګوري که نه ګوري. نو چې ما به پیغمبر علیه السلام ته نه کتل او قبلې ته یا بل طرف ته مې کتل، نو نبي علیه السلام به را تاسې نیغ نیغ کتل. خو که ما به چېرته د سترګو په دې ګوټ کې پیغمبر علیه السلام ته وکتل، نو زر به رانه مخ مبارک بل طرف ته واړو. چې دوی په ما پوه نه شي چې زه ورته ګورم. د الله حکم دی، د نبي علیه السلام خپل دغه نه دی، د الله حکم دی. وایي زما په دې کې په زړه کې دا سودا دي چې یا الله پردي خو دي، پردي خو خپل هم پردي دي. او پروردګاره هسې نه چې په دې وخت کې ته مړ شم، نو اوس را سره نبي علیه السلام خبرې نه کوي، مسلمانان خبرې نه کوي، نو که مړ شم نو چې زما جنازه به ملا وکړي او که به ونه کړي. او هسې نه دې درمیان کې نبي علیه السلام چې ته وفات نه شي، نو که نبي علیه السلام وفات شي نو خلق به زما د خبرونه بند کړي دي، خو تر مرګه پورې به ما سره بیا څوک خبرې ونه کړي. خوړه کې مې دا سودا. یو ځل زما د تره زوی دی ابو قتاده رضی الله عنه، هغه سره زما ډېر تعلقات هم خو وی د هغه کور ته په دیوال ور وړېدم. وی چې وړېدم نو ما پې سلام واچوي، جواب یې رانه وی بیا مې پې سلام واچوي، بیا جواب رانه وی ما ورته وی چې ای ابو قتاده تا ته پته نه لګي زه مسلمان نه یم چې زما جواب سلام نه کوي. بیا هم غږ ونه کړ. وی چې تا ته پته نه لګي چې زما الله او رسول سره مینه نشته. بیا هم غږ ونه کړ. وی په درېیم ځل مې ورته بیا وی چې تا ته وایم که نه زه مسلمان نه یم. وی ما ته چې مونږ ته څه پته لګي، خو مونږ ته خو د خدای پیغمبر ویلي چې خبرې به ورسره نه کوي، نه کوو درسره. ور خپل د ترز دی، خپل دوست دی، رور دی چې نبي علیه السلام حکم وکړه نه کوو درسره. وی چې بهر ووتم په جولا شم چې یالله د ما په مسلمانۍ کې هم د خلکو شک دی. داسې حالت را باندې تېرېږي، یو ساعت را باندې نه تېرېږي چې د کور کې کېنم، کور را ته څوک خبرې نه کوي. تربورانو کله لاړ شم هغې خبرې نه کوي، جومات ته لاړ شم مسلمانان خبرې نه کوي. الله تعالی دا زندګي او دا ژوند به څنګه تېرېږي. او دا ټول مسلمانان په دې ګرمۍ کې تلل او دین د خپل باغونه پرې ښودل، تاسو ولې نه کوئ؟ نو وایي د هلال ابن امیه رضي الله عنه ښځه لاړه او نبي علیه السلام ته وایي چې الله رسول الله چل وسره تاسو وایئ چې ښځې چې جدا شي نو مونږ له طلاق را کړي. وایي نه طلاق به نه را کړي، خو یو ځای ورسره ژوند مه تېروئ. وایي صاحب زما خاوند خو بوډا دی، نو که زه د دې خپل خاوند خدمت ونه کړم نو خو دې خو به مړ شي. وایي ښځه ته یې کوئ اجازه نو کعب ابن مالک وایي چې ما ته چا وایي چې تر مې ښځه ولېږه چې د نبي علیه السلام نه ستا هم دا خدمت کې اجازت واجب. وایي مې چې هغه نور خو بوډاګان دي، زه خو ځوان یم، زه نه لېږم. نو یې ښځه رانه لاړه بلې کوټې ته منتقله. وی یو ورځ د مدینې منورې بازار کې روان وی یو تاجر د تجارت په غرض باندې د غسان نه علاقې نه راغلی دی. وی چې نه تپوس وکړه چې کعب دلته څوک شته؟ نو یې زه ته چوک ولمه چې وی ما له راغی. وی ما ته چې ستا نوم کعب ابن مالک دی. وی دا د غسان بادشاه یو خط ستا په نوم راکړی دا. وی چې خط مې واخېسته، وی په خط کې هغه د غسان بادشاه لیکلي دی کعب ابن مالک. زه خبر شوم چې ستاسو دا مشر چې دی نو په تاسو ډېر زیاتي ظلمونه کوي. د دې نه خبرې مه چې اوس تاسو سره خبرې بندې کړې، خو ته خو د ډېر شریفې کورنۍ سره تعلق لرې او د ډېر لوی قوم سره تعلق لرې. نو ته مهرباني وکړه زما علاقې ته راځه چې ته څه وایې زه به دله کوم. خو د دغه پیغمبر هغه دین به پرېږدي، عیسایت په اختیاروي. ځکه دغه بادشاه غساني عیسایي زموږ دین ته راځه او چې ستاسو څه خوښوي تعالی به مونږ ډېر لوی عزت درکړو، ډېر لوی انعام به درله درکړو. راځه مونږ راله پام کوه، ستا غوندې سړی د خفګان سړی خو نه چې تا خلک خفه کوي. اوس وایه که نه که د دې زمانې مسلمانو ذکر کوي د څوارلسمې صدۍ مسلمان مونږ خو په معمولي فکر مړه دا مسلمان دی، دا اسلام دی. هلکه دا مونږ چې دا غلا او کلتي او دا ډاکې او دا غلاګانې کوو دا مونږ مسلماني کوو. مسلماني خو زمونږ تاسو د ټولو مسلمانو مشترک شی دی. خو چې دغه خبرې مسلمان دی پسې اسلام دی، دا اسلام دی. خو لږ یو بوټې د سره څوک اخوا دی خو کنه اسلام پسې کنځل جوړوي، مسلمانۍ پسې کنځل جوړوي. نو دا د مسلمانۍ چې دا ټګي کوه، دا چوري کوه، دا دروغ وایه، دا دوکه کوه، دا یو بل ته زیاتې کوه، دا د مسلمانۍ خو نه. خپلې پښتو پسې کنځل وکړې، په خپل قومیت پسې وکړې، په خپل ځانونو پسې وکړې، نو ستا مسلمانۍ بدناموي.
او نه د پښتو ته ګناه شته او نه د قومیت ته ګناه شته او نه د اسلام ته ګناه شته، غلطي د ما ستا خپله ده. چې د ما ستا خپله غلطي نه ځان نه بدنامو، مسلماني او اسلام او دین بدنامو. معمولي غوندې خبره ده، لاک غوندې د پیسې لالچ راشي نو بیا زمونږ اسلام اورېږي. دا ولې وایي؟ هغه مضبوط ایمان او هغه مضبوط یقین او هغه مضبوط اسلام کوم چې د مسلمان لپاره پکار ده په موږ کې لکه شته وایي، رښتیا وایي، لکه خبرې معمولي غوندې خبرې یا د مسلمانانو هم ورکېږي، لکه معمولي غوندې خبرې بیا پرې دین نه هم ورکېږي، بیا خدای پسې هم پدې ردي وایي. لږ تکلیف کې راشي بیا د خدای نه هم فریادونه شروع، که لږ غم راشي بیا د خدای نه فریادونه شروع. داسې پرېږدي خپل ایمان دا محکم او مضبوط ساتي. کله به تکلیف راځي، کله به مشکل راځي، کله بیماری به راځي، کله به خوشحالي راځي، کله به خندا راځي، کله به جاړه راځي. په هره مسله کې به الله یاد ساتي. رسول الله مبارک فرمایي چې کله خوشحالي در باندې راشي نو بیا الله یاد کوه، الحمدلله ووایه. او چې غم در باندې راشي نو بیا الله یاد کوه، خدای دې غم نه خلاص. زمونږ خولې چې دي که خولې زمونږ ډېرې خراب دي. چې خوله خوځې په مالدار شوې او مال دله خدای درکړ نو بیا هم زمونږ خولې سر پورې نه دي. بیا مونږ بل مسلمان زمون د نظر نه یو چوړی او هندوم نه راځي. هر سړي ته سپک وي، ملا او طالب او میا خو پرېږده وه، تبلیغ والا او دا خلک خو پرېږده وه. دا خو بیا زمون د خولې د کنځلو یو لویه ذریعه یو. ملا پسې هم کنځلو، میا پسې هم کنځلو، پیر پسې هم کنځلو، نیک پسې هم کنځل. دا خو زمونږ شی وه. ولې مالدار کړو غوندې دولت راغی او که غریبي راله که او لږ یو کوټې زمونږ باندې تکلیف راغی نو بیا د خدای نه کلي د مشهوره شي، بیا خدای بدنامو، مسلماني بدنامو. د نبی علیہ السلام په وینا عمل الله دې موږ نصیب کړي. په خوشحالۍ کې من لا یاد کو، په غم کې من لا یاد کو. نو وایي چې دا خط راته میلاو شو نو اور را باندې بل شو. خو لکه چې ښه الله زما مسلماني دې ته ورسېدله چې کافر زمانه د کفر تمه کوي، نن کافر زمانه د کفر تمه کوي. وایي خط مې راواغېش ومې شنو په تنور کې مې غورځه، کله یو له ورځه کله بل له ورځه. او څو ورځې په دې کې تېرې شوې، دوه نه، درې نه، څلور نه، پنځه نه، لس نه، پوره 50 ورځې پکې تېرې شوې. دې 50 ورځو کې نه راسره مسلمانان خبرې کوي او نه راسره رسول الله مبارک خبرې کوي او نه راسره د کور بندیان خبرې کوي. وایي 50 ورځې پس د سهار وخت او کور کې ناست یم. په مدینه منوره کې 2 غټ غرونه دي، یو ته جبل سلع وایي او یو ته جبل احد. دا 2 غرونه دي، نور غرونه پکې نشته، نور لرې دي. خو خوا تر خوا کې دا 2 غټ غرونه دي. یو جبل سلع دی، دا هغه غر دی چې هغې سره غزوه خندق شوې، او یو جبل احد دی، دا هغه غر دی چې هغې سره غزوه احد جنګ شوې. نو چې کله سهار وختي شو 50مه ورځ شوه نو په دې جبل سلع نه ما یو اواز وویل چې کعب ابن مالک مبارک شه. وایي چې دا اواز مې واورېده نو د سترګو نه مې د خوشحالۍ نه اوښکې وبهېدې چې څه چل خو شو. وایي دا اواز یو وایي چې نبي زما توبې آیات نازل شو. دې خدای پاک على الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض وضاقت عليهم انفسهم. هغه 3 کسان چې د تبوک د غزا نه پاتې شوي، ځمکه هم پرې تنګه وه او د خپل زړونه هم پرې تنګ شوي. الله د هغوی په حق کې توبه او د مغفرت او د بخښنې اعلان وکړ، ما بخلي دي. نو بیا ما د خلکو زیری راکړ، یو صحابي را منډه کړې نو غر ته وخت ما آواز یې وکړ، را رسېدی نه شو. بل صحابي دې په منډه په اوښه سور دی راغی زما دروازې ما ته یې ورولګو. جبار الکعب ابن مالک مبارک چې ستا د توبې آیتونه اوس نازل شو. نبي علیه السلام د سهار د لمانځه نه مخکې د لمانځه نه پس موږ ته د هغې اعلان هله شابه نبي علیه السلام ستا انتظار دی. دوی دومره خوشحاله و چې دغې وخت کې ما سره په موقع باندې یو 2 خشته جامې وې، ما اغوستې وې. نو زر کور ته راغلم، نورې 2 جامې مې راوغوښتې، هغه مې واغوستې او هغه 2 قیمتي اعلی جامې مې هغه په زیري کې پیغام کې ورکړې. دا زیری ورکول او خوشخبري ورکول دا ګوره د هغه زمانې نه ثابت دي، سنت دي. ښه که ورسره چاله خوشخبري ورکړي چې مبارک شه یا زیری ولا ورکړي د هغې په مقابله کې دا ماشوم د چا وشي نو خلک ولا زیری ورکړي، موږ ته زیری ورکړي. دا بالکل جایز دي، صحابو په زمانه کې دا شی و. ما ولا په خوشحالۍ کې په زیري کې هغه 2 صدره ورکړل او زه په منډه را روان یم جومات ته چې رالم نبي علیه السلام ته. نو صحابه کرام ما له مخې له راځي او هر یو مبارکباد راکوي. دا ډېر لوی انعام دی چې په قرآن حکیم کې یو سړي د بخښنې اعلان وشي. سختي خو پې تېره شوه 50 ورځې. جامې چې تا په مشین کې نه اچولې او تو شوي نه که نه پاکېږي نه. یا پخوا به زنانو خوټکوانې کې اچولې، په دین کې به یې واچولې، صابون به یې ورسره پرې کړ، اور به یې ورپسې بلاو او بیا به یې هغه جامې راویستې، صوباړې به یې ورته ونیو، په هغې به یې ډبولې چې ښه به یې خوټکوانې کې اور به پسې بل کړو، په صوباړې به یې وډبولې نو هله به پاکېدې. دارنګې دا صحابه کرام چې دي که نه دوی سره الله تعالی هغه وخت کې جهادونه او سختۍ او هغه
و داسې طریقه د هغوی د زړونو هغه صفایي او پاکوالی رب العالمین راوستی دی چې د هغې مثال تر قیامته پورې به پیدا شي. نو سختي پرې 500 ورځې تېرې شوه، لیکن الله تعالی په قرآن حکیم کې د هغې د بخښنې د هغې د معافۍ اعلان. یو کس په مخکې د راته مبارکي به یې راکول، وایي جومات ته ور مخامخ شوم، نو په جومات کې دننه مراله خلکو مبارکباد راکوي. د دې حدیث دا معلومېږي، دا د بخاري شریف حدیث دی. یو سړی په جومات کې دننه څوک چاله د خوشحالۍ مبارکي ورکوي، چې مبارک اندام دی. په جومات کې دننه د نبي علیه السلام په مسجد نبوي مبارک کې دننه راله مبارکباد راکوي او مصافحه یې راسره کې لاسونه یې راسره میلاو کړل د خوشحالۍ نه. وایي چې د نبي علیه السلام مبارک مخ ته مې وکتل، نو داسې برېښنا یې کوله لکه د څوارلسمې د سپوږمۍ. او د نبي علیه السلام مبارک به دا شان چې کله به نبي علیه السلام خوشحاله و دا مخ ته داسې تک سور شو، داسې رڼا به یې کوله لکه د څوارلسمې د سپوږمۍ په شان. وایي چې ما ورته وکتل، د پیغمبر علیه السلام د مبارک مخ نه شغلې خطې، نو هغې له اواز وکړو چې کعبه مبارک دی. دا رښتیا ووایي، رښتیا لږ تکلیف خو د رښتیاو په برکت کې درته میلاو شو، لیکن رب العالمین په قرآن حکیم کې ستا د مغفرت او ستا د بخښنې او په دا د رحمتونو آیتونه نازل کړل. ولې دا رښتیا وو؟ انعام خو ورته میلاو شو، لږ تکلیف خو راغی، سختي خو راغله، سختۍ نه پس څومره لوی انعام. تر ننه پورې په قرآن حکیم کې به دغه آیتونه ته لولې کوم چې د دفتري په حق کې نازل دي، هغه لولې هغې تلاوت پکې، هغې تلاوت پکې راشي ته د قرآن حکیم هغه ثواب او اجر میلاوي. او د الله په ژبه د رب العالمین د طرف نه د الله تعالی په آواز باندې د دې د معافۍ اعلان شو د عرش نه. دا څومره لوی نه، دا د رښتیاو د برکت. او ولې رښتیاوې دروغې نه وي؟ ځکه د الله رسوله تا ته دروغ ویم خو تا به خوشحاله کړم، خو الله خو به خفه کړم. هلکې د الله تعالی هغه یره موجود وه. د ټولو ګناهونو د خلاصېدو بنیاد او جرړه دا ده چې په دغه کې د الله تعالی یره به راوړي. نو دې وایي نبي علیه السلام ته چې الله رسوله دا ما که منه رسول را مې د مال د وجې نه وکړه، لہذا زه اوس اعلان کړم زما چې څومره باغونه دي او مالونه ټول مې د الله په نوم وقف کړل. ویې نه خیر څه لږ غوندې وقف کړه او باقي خپل ځان په خپلو بچو ته پرېږده. هغه بل صحابي راغی مراره بن الربیع رضي الله عنه، وایي ما خو په دې وجه نوم تللی چې د الله رسوله د ما باغ پخ شوی، دغه باغ ما د الله په نوم وقف کړ. خیر دې سیسه وقف کړه او سره خپلو بچو ته پرېږده. بل صحابي راغی هلال ابن امیه رضي الله عنه، وایي صاحب زه خو په دې وجه نوم تللی چې زما رشته داران راغلي لونه او خویندې، لیکن دوی هر وخت نه راغونډېږي، اوس راغونډې شوي دي. نو بس زما دا اعلان دی چې ټولو رشته دارانو سره زما تعلقات ختم. وایي نه نه داسې چېرته به کړي، ټولو سره ښه تعلقات به ساتي، صلې رحمي به خپله دې برقرار ساتي، خو داسې به نه کوي چې د رښتیو د تعلق د وجې نه الله او د الله رسول پرېږدي. داسې به نه کوي. بنیادي طور یو څو خبرې مونږ ته مخکې راغلي. یو په اړه کې د الله یاره ساتل هر وخت، بل د دروغو نه ځان ساتل، دروغ ډېر لویه خطرناکه ګناه د الله پې خفه کېږي. او درېیم دا چې رشته مال دولت باغ ځمکه دا د الله د دین د پاره رکاوټ بنه ګرځوي. دا نه وایي چې دا مال به مې خراب شي، دا بچې به مې خراب شي یا ما ته ضرر به ورسېږي، نه، د دین محنت، د دین کار، خپل لمونځ، خپل اودس کې څومره د الله د رضا کارونه دا کوه، د دې څیزونو پروا مه ساته. دا هسته الله پیدا کړي او رب العالمین دې په خپل انتظار کوي.